بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 222 دی. الدرس الثامن والخمسون 58 نمبر درس دی. په دې 58 نمبر درس کې به نن موږ ان شاء الله دویم سبق وایو. په اول سبق کې ضروري قاعدې ویلې وي او د الفاظو معنی ویلې وي. په دویم سبق کې به موږ نن اول اعداد زده کوو. اعداد معنی د هندسې ٹھیک شو. نو موږ د 1 نه 10 پورې هندسې مې زده کړي دي، بیا د 11 نه 20 پورې مې زده کړي دي. نن به ان شاء الله موږ د 21 نه 30 پورې هندسې اول زده کوو، بیا به هغه په جملو کې استعمال کوو، د هغې مشق پکوو. نو ګورئ 21 اعداد معنی د هندسې، عددونه هندسې ورته موږ وایو. 21 واحد دا یو لفظ دی، 20 دویم لفظ شو. د دوو لفظونو نه موږ سره یوه هندسه جوړه شوه. یعنې موږ وایو چې دوه لفظونه موږ سره رالل، د هغې نه موږ سره یو د دوو لفظونه دواړه مرکب شو. مرکب د دوو لفظونو نه موږ سره یوه هندسه جوړه شوه. نو 21 معنی د 21 ٹھیک شوه. 22 ٹھیک شوه. 23 دیرش. 24 سلیرش 24. 25 پنځیش 25. 26 شپږیشت یعنی 26. 27 اویشت یعنی 27. 28 اتیش یعنی 28. 29 یو کم دیرش یعنی 29. او 30 دیرش 30 ٹھیک شو دي. نو دا موږ سره د 21 نه واله 30 پورې دا هندسې وشوې. نو ګورئ په دې کې موږ سره 21 په دې کې دا اول جزء موږ سره مذکر دی، دویمه مذکر دی. اثنان دا اول جزء دی، دا مذکر دی. 20 اومه مذکر دی. او د دې 22 نه پس اوله حصه را سره مؤنث ده، دویمه حصه مذکر ده. اوله حصه مؤنث، دویمه حصه مذکر. نو ګورئ د 23 نه واخله تر د 29 پورې دا هندسې چې دي که نه، د دوی به اوله حصه مؤنث وي، دویمه حصه به مذکر وي. خو دې کې یو شرط دی. شرط پکې دا دی چې کله موږ سره معدود چې کوم ورته موږ تمیز ورته وایو معدود، نو هغه چې موږ سره مذکر وي، نو موږ سره به د 23 نه 29 پورې اوله حصه مؤنث وي، دویمه حصه به مذکر وي. شرط پکې دا دی چې معدود موږ سره مذکر وي. که چېرته معدود موږ سره مؤنث وي که نه، نو موږ به د اوله حصه چې ده د عدد اوله حصه به موږ مذکر اخلو. چې معدود مؤنث وي، اوله حصه به د عدد مذکر وي. که معدود مؤنث وي نو اوله حصه به د عدد موږ سره مذکر وي. او که چېرته معدود موږ سره مذکر وي، نو د عدد اوله حصه به مؤنث وي. لکه 3 ته وګورئ، دا مؤنث ده. 4 مؤنث، 5 مؤنث، 6 مؤنث، 7 مؤنث، 8 مؤنث، 9 مؤنث. او 30 دا د مذکر او مؤنث دواړو عدد معدود چې کن معدود که هغه مذکر او که مؤنث وي، نو 30 به ولوم دقه 30 راځي. مذکر د پاره 30 راځي، مؤنث د پاره 30 راځي. نو ګورئ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ٹھیک شو. نو دا موږ سره د 21 نه 30 پورې وشو. اوس راځو موږ سره التمییز المذکر، چې کله موږ سره عدد وي او د هغه د تمییز د معدود ته تمییز وایي. وګورئ دا قلم دې ته تمییز وایي، معدود هم ورته وایي، تمییز هم ورته وایي. دې قلم ته معدود تمییز، دا قلم معدود تمییز، دا قلم معدود هم دی تمییز هم دی. معدود هم ورته وایي، تمییز هم ورته وایي. د نحوې په اصطلاح کې ورته تمییز وایي. نور داسې عدد سره چې راځي نو بیا ورته معدود وایي. نو دا قلمن دا تمییز دی، قلمن تمییز دی. د ټولو کې دا قلمن موږ سره تمییز دی، تمییز ٹھیک شو. تمییز او دې ته معدود هم وایي، تمییز هم ورته وایي. ٹھیک شو. دا قلم موږ سره معدود هم دی، تمییز هم دی. تمییز په دې انسو لحاظ سره ورته معدود وایي او د نحوې په اصطلاح کې ورته تمییز وایي. نو اوس موږ ته وایي التمییز المذکر، چې کله موږ سره تمییز مذکر وي، نو بیا به موږ سره عدد څنګه راځي. نو ګورئ چې تمییز موږ سره مذکر وي که نه، نو په عدد کې به اوله حصه یعنی 21 او 22 په دې کې به اوله حصه دواړه مذکر راځي. او بیا د 22 نه پس د 23 نه واخله 29 پورې، دلته ما تاسو ویلي 23 نه 29 پورې اوله حصه به مؤنث وي، دویمه حصه به مذکر وي. ٹھیک شو.
نو ګورئ 21 واحد دا مذکر دی 20 مذکر دی 21 21 قلمن قلمان ٹھیک شو نو دا ګورئ دا دوا لفظونه نه موږ سره یو انسا جوړه شو واحد یو لفظ دی 20 دویم لفظ دی نو د دوه لفظونو نه یو انسا موږ سره جوړه شو مرکب شو را سره جوړه شو ٹھیک شو نو 21 قلمن قلمونه ٹھیک شو 21 قلمونه 21 دا موږ سره 21 شو او قلمن دا تمیز به موږ سره واحد او منصوب راځي واحد منصوب ما تاسو ته په قاعدو کې اوله نمبر قاعده ویلې و چې دا 11 نه واخله 11 نه تر یو کم سلو پورې یو لسونه واخله یو کم سلو پورې چې کم موږ سره عدد وي نو د دې معدود به موږ سره واحد او منصوب راځي واحد منصوب نو قلمن موږ سره واحد دی یو تم قلم وای او د لسونه چې زیات شي کنه نو بیا هم دا قلم ورله هم دغه قلم استعمالېږي 21 یوش قلمن قلمان 22 دویش قلمن قلمونه 23 اوس وګورئ واحد او اثنان دا دواړه چې دا دواړه سره مذکر دي او 20 دا مذکر راځي دا خو ټول مذکر راځي اوس وګورئ ثلاثه وګورئ نو وګورئ په دې کې اوس دا اول حصہ موږ سره مؤنث راځي وجه سره چې دا تمیز نه دا موږ سره مذکر دی تمیز چې موږ سره مذکر وي کنه نو د 23 نه 29 پورې دغه شان د 33 نه 39 پورې د 43 نه 49 پورې د 53 نه 59 پورې تر داسې د 99 پورې ځه نو دغه به موږ سره د 23 نه واخله تر 29 پورې اول حصہ به موږ سره مؤنث راځي خو شرط پکې دا دی چې تمیز موږ سره مذکر وي چې تمیز مذکر وي نو د عدد اول حصہ به مؤنث وي چې تمیز مذکر وي د عدد اول حصہ به مؤنث وي نو 23 ديرش قلمن قلمان قلمونه 24 سريرش قلمن قلمان 25 پنځيش قلمن قلمونه 26 شپږيش قلمن قلمان 27 اويش قلمن قلمان 28 اتيش قلمن قلمونه 29 نهش یا یو کم دیش قلمن قلمونه 30 قلمن سلويخ يعني ديرش قلمونه اوس راځو دی خو یو څو جملې را لکړي 15 بیا راغله پس استفهامیه جملې دي في الصندوق دا قاف دی في الصندوق بکس کې في الصندوق بکس کې 25 25 قلمن قلمونه دي في الفصل درسګاه کې کلاس کې 30 30 ديرش طالبا طالب علمان دي في الحافلة بس کې 28 اتيش راكبا سورلي دي هؤلاء دا طول 24 سليرش 24 رجلا سريري في الميدان ميدان کې 22 دويش طفلا ماشومان دي نو ګورئ دلته کې قلمن تمیز دی دا موږ سره مذکر دی طالبان تمیز مذکر دی راکبان تمیز دی مذکر دی رجلان تمیز دی مذکر دی طفلان تمیز دی مذکر دی نو د دې لپاره به چې موږ سره د تمیز مذکر وي نو موږ سره به د 21 او 22 دواړه حصې به مذکر راځي خو د 22 د 23 نه واخله 49 پورې د تمیز دی رجلان نو د دې لپاره د 24 ګورئ د 24 د 24 د اوله حصہ چې دا به مؤنث راځي ٹھیک شو وجه سره چې تمیز موږ سره مذکر دی راکبن مذکر دی نو د دې لپاره د 8 کې ګورئ دا 28 اتیش کې دا اول حصہ موږ سره مؤنث ده طالبان دي طالبان دا مذکر دی نو دا 30 مذکر مؤنث دواړه لپاره راځي قلمن مذکر دی 50 به موږ سره مؤنث راځي ٹھیک شو امید ده تاسو په دې باندې پوه شئ اوس استفهامیه جملې دي دا غي به موږ جوابونه ورکو و كم معنی را سمرا سو قلمن قلمان كم قلما في الصندوق كم قلما سو قلمونه دي في الصندوق بکس کې سو قلمان دي نو جواب ورکړي في الصندوق بکس کې 25 15 قلمان دي كم طالبا في الفصل درسګه کې سو طالبان دي نو جواب ورکړي في الفصل 30 طالبا درسګه کې 10 طالب علمان دي كم راکبا سو سورلي دي في الحافلة بس کې نو جواب ورکړي في الحافلة بس کې 28 28 راکبا سورلي دي
کم طفلا سو ماشومان دي فی المیدان میدان کې نو فی المیدان میدان کې 22 دویش طفلا ماشومان دي کم رجلا سو سړي دي هؤلاء دا یعنی دا ټول سو سړي دي نو جواب ورکړي هؤلاء دا ټول 24 24 رجلا سړي دي نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شئ دا رجلانو ګورئ موږ سره تمیز دی معدود دی دا مذکر دی نو موږ سره به د عدد اول حصہ مؤنث راځي ٹھیک شو راکبانو ګورئ په دې مذکر دی نو دا عدد اول حصہ مؤنث ده طالبان دا خو مذکر دی نو دا ثلاثون مذکر مؤنث دوه لپاره راځي قلمن مذکر دی نو دا عدد اول حصہ مؤنث پر راځي صحیح شو امید ده په دې به پوه شئ د دې تاسو سکرین شاټ واخلئ او دا ځان سره کاپیانو کې ولیکئ بیا دوباره واورئ ان شاء الله تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شئ نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام